اکوړه خټک د دې خیبر پښتونخوا دیوبند ثاني دی. صوبایي حکومت خصوصا د لا اینډ آرډر ذمہوار دی. اگر دې ذمہوارۍ نه تښتي ملکن ډیویژن ته ټیکسیشن او میکسیم کېدو طرف ته روان دی. 30 جون چې دی نو په هغې باندې به زموږ چې کوم کنسیشن ډاکټر شوی به ختم شي. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالي ملکن ډیویژن کې ټیکسونو نپاز مخنیوي دپاره سټیک هولډر کانفرنس تابع او امن قیام دپاره امن پاسون کولو اعلان کړی دی چې ټولو سیاسي جماعتونو ته به دعوت ورکولی شي. پل څوکۍ کې قایم جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالي دفتر کې شهراز خان، بختیار مانی، صاحبزاده محمد یعقوب خان، جنرل سیکرټري حلیم باچا او یعقوب رحمان په شمول نور ذمہ دارو په موجودګۍ کې خبري غونډې ته د وینا په وخت جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالي ملکن ډیویژن امیر عنایت الله خان وینا وه چې بېشکه جماعت اسلامی ممبران په اسمبلو کې نشته، خو بیا هم د ملکن ډیویژن دویمه لویه عوامي پارټي ده. دوی ته حق حاصل دی چې ولس ته پیښو مسلو د حل دپاره آواز پورته کړي. په دې وخت کې د خیبر پختونخوا کې د امن وضع ډېره زیاته خرابه ده. بنو کې حمله شوې ده، اکوړه خټک زمونږ په دارالحقانیه باندې حمله شوې ده، حمید الحق صاحب شهید شوی دی. اکوړه خټک د دې خیبر پختونخوا دیوبند ثاني دی او د هغې نه سالانه په زرګونو فضلا فارغېږي. په دې ملک کې نه په پوره دنیا کې د هغې اثرات دي. که زموږ جومات محفوظ نه دی، زموږ حجره محفوظه نه ده، زموږ علما محفوظ نه دي، نو دا یو ډېر زیات تشویشناک صورتحال دی. او دا صورتحال باندې د قوم ترجماني کول دا زموږ سیاسي، اخلاقي او دینی فریضه ده. جماعت اسلامي د ملکن ډیویژن یو مضبوط سټیک هولډر دی، یو غټ پارلیماني قوت پاتې شوی، یو سیاسي بیس دلته لري. جماعت اسلامي به د امن حوالې سره د قوم ترجماني هم کوي، د قوم دا مسلې به اوچتوي. موږ صوبایي او وفاقي حکومت ته دا مطالبه کوو چې په تېر شوي کال کې چونکې بدامنۍ وی او سخت شروع شوی دی او هغه دې کال ته م راواوښته 1600 پورې خلک تر اوسه پورې په بدامنۍ کې وژل شوي دي په پاکستان کې، او تقریبا 100 په دې کال کې وژل شوي دي چې په هغې کې یو ګڼ تعداد د سیکیورټي ادارو خلک دي، یو لوی تعداد په هغې کې د سیویلینز دي. او پاکستان په ګلوبل ټیرریزم انډیکس کې 2م نمبر ته راغلی دی. دا یو تشویشناک صورتحال دی. د یو سیاسي جماعت په طور باندې موږ دپاره دا تشویشناک صورتحال دی. وفاقي او صوبایي حکومت خپله ذمه داریانې نه پوره کوي. صوبایي حکومت خصوصا د لا اینډ آرډر ذمہوار دی. اگر دې ذمہوارۍ نه تښتي، هغه د خپل پارټۍ او د خپل ذاتي ایجنډې لپاره خو منډه وایي، خو د کوم کار لپاره چې دې صوبې دې ته ووټ ورکړی دی، د دې د ګورننس لپاره، د اکانومي د ټیک کولو لپاره، د بدامنۍ ختمولو لپاره د اقدامات نه اوچتوي. نو موږ دوی ته دا وایو چې دوی د بدامنۍ لپاره اقدامات اوچت کړي، قوم په اعتماد کې والي. جماعت اسلامي په دې حوالې سره د قوم ترجماني کوي. ملکن ډیویژن ته ټیکسیشن او میکسیم کېدو طرف ته روان دی. 30 جون چې دی نو په هغې باندې به زموږ چې کوم کنسیشن ډاکټر شوی به ختم شي. موږ د شهراز خان صاحب په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې ده. هغه به دې حوالې سره د پوره ملکن ډیویژن د سیاسي قیادت سره رابطې کوي. د هغې سره به د جماعت اسلامي وفود میلاویږي، که پارلیمنټ کې دي که د پارلیمنټ نه بار دي. او د اختر نه وروستو به په مئی کې انشاءالله تعالی مونږ یا په اپریل کې یو سټیک هولډرز کانفرنس کوو. په هغې کې وکلا، تاجر تنظیمونه، د چیمبر نمایندګان، دغه شان د پروفیشنل تنظیمونو نمایندګان، صحافیان، دا ټول به مونږ شریکو. د هغې سره شریک العمل په ملکن ډیویژن کې د ټیکسیشن د نفاذ خلاف انشاءالله تعالی مونږ جوړوو.